بډرام ته پیغام چې تاسو راغوي باقي پښتو کې وایي د بډرام لپاره د بډکام چې سمرګري دي هغه ته دا گزارش دی چې غزوه بدر او غزوه احد به بیا دوباره نه راځي. په دې زمانه کې د اسلام د نافذ کولو لپاره دغه جمهوري او طریقه ده چې موږ خپل قوت ظاهر کړو. نو دې وخت کې د مظاهرو کې راتل او دا تحریک کامیابول کوم چې مولانا شروع کړی دی نو دا په موږ باندې فرض او لازم دي او دا په موږ باندې فرض او لازم دي. د دې مثال د غزوه بدر او د غزوه احد دی. د اعلاء کلمت الحق لپاره جهاد ویلی شي چې د انسان نه څه کېږي نو د دین سربلندۍ لپاره هغه وکړي. نو په دې وخت کې زموږ دوه مقصده دي: حکومت پاکستان استحکام او د اسلام استحکام. د دې لپاره کوشش کول او د هغې دغه یو جایز او جمهوري طریقه ده. نو ټولونو ته دا گزارش دی چې په خپله او چې څومره راتللی شي انفرادي طور سره په جلوس کې هر څنګه چې لیکن ځان د اسلام آباد ته راورسوي دا د بدر او د احد نه کم نه دی. تاسو پاسه مجي خلق تاسو له ګورم ډېر او مرګرو دا شیر کوي مخې ته ویډیو چې زیات نه زیات خلق وګوري. دا تاسو ویږي چې دا د احد او د بدر نه کم ثواب نه دی او تاسو په خپل ما په دې ماخام باندې چې تاسو روزګار نه او تاسو جمیعت علماء اسلام سره هم ټول عمر وخت کړلی او ختم نبوت لپاره ما بعض خلک وایي چې د ختم نبوت مخالف نه دی. د ختم نبوت خود کوشش دا دی چې دغه د میرزایانو لپاره د پل جوړ کړو او د میرزایانو حکومت باقي د ثابته شوې ده خلقو چې د حمایت د میرزایانو کوي او د هغو لپاره دا پل چې جوړ کړی دی کرتارپور کې دا سیکان اسیبانه دي، سیکان لپاره نه دی. دا اصل کې د قادیانانو لپاره دی چې هغو بې د ویزانه پاکستان ته ځي او راځي او پاکستان کې خپل مرکز چې کوم دی او جوړ کړي. لکه څنګه چې قادیانان د پاکستان دشمنان دي دارنګه دی هم د پاکستان دشمن دی او د هغو دشمني بالکل ظاهره ده. هر بچه پېژني چې د کشمیر مسله هغو پیدا کړې ده چې چېرته دو ګرداسپور د هغې د کافرو سره نه وی شوی نو هغه به پاکستان کې راغلی او کشمیر په خپله راغلی لیکن دو دا وایي چې موږ مسلمانان نیو نو ګرداسپور هندوستان ته او که دارنګې دې دقه بعیني د میرزایانو حمایتي دی د دې باقاعده شهادتونه دي او د هغې چې کوم دی دلایل باقاعده موجود دي. نو دې وجه نه دی چې امریکا ته لاړ د ده اخراجات او د ده مېلمستیا او دلته چې څه سهولتونه دي هغه ټول میرزایانو چې کوم یې دا کړي دي او بیا د هغو بیانات راغلي دي چې موږ تا چې موږ سره کومې وعدې کړي دي هغه وعدې به ته پوره کوې. نو هغې وعدو کې اسرائیل منل او میرزایان چې کوم دی هغه مسلم ګرځول دا د ده منصوبه ده. د دې لپاره دی دا کوشش کوي. دا خو بچې په دې خبرې باندې پوه دی چې دی د میرزایانو دومره حامي دی چې دی نه مخکې د مسلمان حامي هېڅ څوک ته نه راغلی. ستاسو جی په زرګاو شاګردان دي او ډېر زیات ستاسو په دې فیسبوک باندې هم ستاسو منل ډېر زیات خلق دی. دا دمره طالبان او مولیان چې دا دواګانې کې مدرسو کې او یو ځای کې او بل ځای کې ځي بعضې خلق دا وایي چې دا دواګانې د کشمیر له وکړي خو دا د هغوی یو اعتراض دا دواړه خبرې کوم دا دمره دواګانې چې کوي چې ستاسو څه خپله څه دغه ده دا به کامیاب شي او که نه دا مطالبات به ومنلی شي او که نه به نه منلی شي. منګه صرف مکلف یو چې زمونږ نه څه کېږي مونږ به هغه کوو. مونږ د دې مکلف یو او د الله تبارک وتعالی دا حکم دی چې زما یو بنده د یو نیک کار لپاره پاسي او هغه چې سوس کېږي هغه وکړي نو چې کوم کمی دی هغه به زه پوره کومه. که مونږ په اخلاص باندې دوه مقصد وګرځو یعنې د پاکستان استحکام مونږ وګرځو او په دې ملک کې چې کوم د اسلام نافذ کول وګرځو او د کشمیر د مسلمانانو همدردي بلکې په هر ځای کې مسلماني مونږ خپل کار وګرځو او زمونږ نه چې څه کېږي هغه مونږ وکړو نو انشاءالله کوي به خدای پاک پوره کړي او زمونږ مقاصد به خدای پاک چې کوم دی حاصل کړي. امید دا دی چې زمونږ دې وخت چې کوم رجحان دی د پوری دنیا انشاءالله خدای پاک په موږ په خپل مقاصدو کې کامیاب کړي.
ضرورت ته اخلاص ته او زمونږ نه چې څه کېږي موږ هغه وکړو او کم از کم دعاګانې د شپې پاڅېدل او تهجد کول او صلات حاجت کول کہ اللہ دا تحریک زمونږ کامیاب کړي په دې کې هېڅ رکاوټ نشته دی که موږ صرف دغه کار وکړو نو الله تعالی به باقي کمې زمونږ پوره کړي او موږ به خپل منزل ته ورسو. دا مرګرو تاسو دوخو دا رڼا وړله جي ما خو له تاسو سره خبره کوله خو هغه ملګري لاړله که تاسو لږ دې معنی دا تاسو ډېر تحریکونه کتلي چې د هغې به اوس کسان هم ډېر ګوري دا 25-26 کسان بډګرام کې لګه دا ګوري یو خو تاسو د بډګرام خلقو ته د دې باره کې تاسو مخکې خبره وکړه هغه هم دوباره کول پکار دي او دویمه خبره زه دا تپوس کومه چې دا د عبادت په زمرې کې راځي او که نه تاسو ته چې کوم معلومات ته بل چاته نشته هغه موبایل نشته د دین د سربلندۍ لپاره او د خپل ملک د مضبوطولو لپاره او د استحکام لپاره کار کول دا بعینه دین دی او د دې مثالونه موجود دي. ګوره په غزوه احزاب کې نبی علیه السلام خندق کنیسته او د مونځ وخت شو نو هغه مونځونه قضا کړل او خندق چې کوم دی مکمل کړ. نو بعض وخت کې د جهاد لپاره مونځ چې کوم دی هغه رسول کېدلی شي. د دې خو بېشمار مثالونه چې کوم دی په دغې کې دي. دارنګې د جنګ په وخت کې چې جنګي او د مونځ وخت شي نو هغې وخت کې به څه به مونځ هم کوي او ځې راځي به هم په مونځ کې د جنګ داسې یو اهم شی دی چې دې لپاره په مونځ کې تلل راتلل هم جایز دي. حالانکې د امن په حالت کې که یو سړی 3 قدم زیات لمونځ فاسد شي لیکن د جنگ په وخت کې د جنگ په میدان کې بېشکه ته مونځ هم کوه اور پردې په ګرځوم هغې سره چې کوم دی مونځ نه پاتې کېږي نو څه خپله دا اندازه ولګوه چې دا عبادت دی که نه د عبادت هم افضل دی. لکه تاسو دا وایئ چې د درنې کې شرکت دا د عبادت نه افضل دی جی یعنی په دې وخت کې فرائض صرف فرائض چې کوم دی هغه هر څنګه چي لیکن د نوافلو نه او د سننو نه د اصل نه په دې کې شرکت او په دې کې څه درجې کې حصه اخیستل مالي حصه وي جاني حصه وي د دعاګانو وي ښه مشوره وي یعنی څه نه څه حصه په دې درنې کې اخیستل دي دا یقینا عبادت او د عبادت څخه چې کوم دی افضل دی. د اعمالو فضیلت د وخت په اعتبار سره د ځای په اعتبار سره د حالت په اعتبار سره هغه چې کوم دی بدلیږي. نو دې وخت کې تمام مسلمانانو له پکار دي چې خپله توجه صرف او صرف د دې درنې کامیابۍ ته وکړي. دا روژه هم ده دا مونځ هم دی دا حج هم دی دا هر عبادت دی. مرګرو دا خبره شیخ الحدیث مولاناعبدالروف صاحب کوي او چې دو تقریبا 50 کالو پورې احادیث پڑھاو کړ دي دا خبره کوي تاسو دوله اکثر علماو کې خودوله ټول علما پیژني خو عوامي خلک چې کوم تاسو دا خبره اورئ یو خو تاسو دا خبره وکړئ دا خبره ده چې بغیر څه د ثبوت نه په فیسبوک کې بعض خلک علماو ته مولانا صاحب ته کنزل کې چې بد اخلاق خوځي نو احادیثو کې د دې باره کې او دغه کې شریعت د دې باره کې څه وایي. د العلماء ورثة الانبیاء حدیث راځي چې علما د انبیاء علیهم السلام وارثان دي. نو انبیاء ته علماء ته بد ویل دا انبیاء ته بد ویلي دي لکه څرنګه چې انبیاء توهین دا جایز نه دی نو دقه رنګې د علماء توهین او هغو باندې بدګماني دا چې کوم دی هم جایز نه ده. د علماء فضیلت په قرآن کې راغلی په حدیث کې راغلی دی او د دې نه مخکې امت مسلمه د علماء ادب او احترام کړی دی. نو دې وجې نه تمام مسلمانانو ته دا گزارش دی چې په علماء باندې قطعا بدګماني مه کوئ ځکه چې د علماء صرف دا کار صرف دین دی او دین خورول دي نو علماء ته په سپک نظر کتل دا دین ته په سپک نظر کتل دي علماء ته په سپک نظر کتل قرآن او حدیث ته په سپک نظر کتل دي علماء ته په سپک نظر کتل
دا په دې سره خدای ناراضه کېږي، نبی علیه السلام په دې باندې چې کوم دی خفه کېږي. دا ډېر د احتیاط موقع ده. پرون مخکې د مولانا ظفرالدین خان صاحب دا ویلو که زه د مولانا مدد نشم کولی نو کم از کم زه مولانا ته نقصان هم نشم رسولی، زه هغه ته بد رد نم شولی. نو که څوک معذور وي او په درنو کې حصه نشي اخیستلی نو کم از کم علماو ته خو دې بدې نه وایي، نقصان دې خو نه رسوي. که فایده نشي رسولی نو کم از کم چې کوم دی نقصان دې نه رسوي، او دا نقصان علماو ته رسول دا ځان ته رسول دي. دا یو مرګي سوال کړ دي 15 منټ صرف 15 منټ. دا یو مرګي وی چې څنګه عبادت دي چې ما پوه کوي. عبادت ما ته دا داسې وي چې جنگي نو جنگ په زمانہ کې ته به جنګ هم کوي او ته به موز هم کوي. ما دا څه وي چې مسله دا ده چې په موز کې 3 قدمه چا واغسته موږ فاسد شي، لیکن چې په میدان جنگ کې خلق جنگ کوي نو ګرځي دي ضدي راضي دي، لیکن دا هغه موز به نه فاسدېږي. او بل ما ته دا وي چې په غزوه احزاب کې نبی علیه السلام د خندق لپاره موز قضا کړی دی. موز قضا کاغه بیا څوک لیکن خندق هغه جاری وساتو. نو دین اندازه ولګوي چې بعض وخت کې د جهاد درجه هغه موز نه مخکې وي. د جهاد لپاره د افطار د روزي نه ساتلو چې کوم دی هغه حکم کړی دی او په هغې کې به روزي نه ساتلې. د خدای بنده د دې خو بېشماره مثالونه دي چې بعض وخت کې د جهاد فضیلت د موز نه د روزي نه د حج نه د هر څه نه چې کوم دی زیات وي په دغه وخت دی. اخیری خبره کو جی یو استاد ډېر زیات شاګردان دي او په پروګرام کې تاسو خپل متعلقین ته څه پیغام ورکوي چې د آزادي مارچ باره کې او د جمعیت العلماء اسلام د ملګرتیا باره کې. الله تبارک وتعالی موږ له دا یو موقع راکړې ده چې موږ خپل جان او مال او خپل وخت د اسلام لپاره قربان کو. دا هغه وخت دی چې موږ په دې کې جاني خدمت هم کولی شو، مالی خدمت هم کولی شو، دعاګانې هم کولی شو. نو خوش قسمت انسان هغه دی چې په دې درنې کې څه نه څه حصه واخلي هر څنګه چې نو دې وجې نه که څوک راتلی نه شي نو کم از کم دعا خو کولی شي، او که راتلی نه شي نو څوک خو رالېږلی شي، که راتلی نه شي نو پیسه خو ورکولی شي، مشوره ورکولی شي. یعنې څه نه قسم په دې کې حصه هغه حاصل دي. تمام ملګرو ته تمام مسلمان ته زما دا ګزارش دی. نه هغه 100 کسانه چې ګوري سلی اوس ګوري تقریبا 104 کسان. او دا اخر کې زه بیا وما تاسو ته دا وایم شیخ صاحب تاسو خپل پیغام راکړه او شیخ صاحب دا وایي چې اوس به جنگ احد او جنگ بدر بیا نه راځي، د دې فضیلت هغه شان دي. دوباره به هم تاسو ته دا خبره یو ځل بیا دغه کو او بیا به هغې نه وروسته بس ګوره د هر زمانې حالات زیاتي په هر زمانه کې فتنې راغلي دي او علماو د هغه فتنو څخه کومه مقابله کړې ده. په دې زمانه کې دا یو فتنه ده الله تبارک وتعالی امت مسلمه په دې باندې وکړ دی. دا د حقانیت او دلیل دی چې د ټولو خلقو توجه دې سره تر نن ورځې پورې بې د کافرونه بلکې کافر مولانا ته بدني شوی دی او د ملک تمام مسلمان په دې متفق دي چې مولانا کوم قدم اوچت کړی دی د چا خلاف اوچت کړی دی د هغه دا قدم بالکل صحیح دي. تمام مسلمانان له پکار ده چې هغه د دې کې ملګرتیا وکړي. ډېره مهرباني په دې باندې زمونږ دا پروګرام دې ځای کې ختم ډل کېو. د آزادي مارچ چې کوم سبا به دی کې خلق راځي هغه ځای کې او تاسو ته ډېرو زیاتو ملګرو دی کې سلام ویلو دي. دا یو ملګری ملیشیا نه وي ابو طلحه د ملیشیا نه وي تاسو ته سلام ویلی اسلام آباد نو دو تاسو ته سلام چا ویلی چا چې ما ته سلام ویلی وعلیکم السلام او د دې محبت د دې عظمت بدله د هغه له خدای پاک ورکړي. دا هم یو حصه ده چې کوم خلق دې درنې کې راغلي دي نو د هغو لپاره دعا کول چې ټول د خدای پاک په خیرت سره لري او هر یو د خدای پاک د هر قسم د شر نه محدود کړي. که لرې خلق راتلی نه شي نو کم از کم هغو دعاګانې کولی شي. دا هم په دې دغې کې چې کوم دی شرکت دی. نبی علیه السلام وایي چې یو کار کېږي او سړی په هغه کې حصه نه شي اخیستلی نو کم از کم محبت او په هغې باندې راضي کېدل دا هم یو حصه ده. جومات جوړېږي او دې جومات جوړولی نه شي، پیسه نه شي ورکولی، لیکن چې ویې کتل جومات جوړ دی خوشحاله شو دا هم په دې کې شرکت دی. کوم خلق چې لرې دی هغه په دې درنې باندې خوشحالېږي دا هم په دې کې شرکت دی. شیخ صاحب د اسلام آباد کې وي
او د بټګرام دی، بټګرام کې گجبوړې کلی دی او 50-60 کالونه احادیث پڑھاوي او ډېر بخاری شریف او ډېر غټ علما چې دي شیخان هغه شاګردان دي. نو دې کې مونږ هغونه چې کوم تاسو کو دا پندال ته پخپل هغه راغلیو او دا ماخه موزي دلته وکاو دلته ته مونږ دا تاسو کو نو دلته دنیا علما دي او دا ځای چې زمونږ دا پروګرام ختم کړ. السلام علیکم.